إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. زما د دین اسلام ډیرو قدرمندو عزتمندو مسلمانانو رونو او ډیرو عفتناکو پاک دامنو خویندو میندو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د قرآن کریم د ترجمې او د تفسیر دا درس تاسو اورئ چې په مخکینو درسونو کې منګه د سورة البقره د 20 نمبر آیت مبارکه پورې درسونه مخکې دا شوي دي. د هغې لفظي ترجمه او د هغې تفسیر دا بیان شوی. نننی زمونږ درس دی سورة البقره 2122 نمبر آیت مبارک. نو د دې آیتونو مبارکه او زه اوله کې لفظي ترجمه کوم او د هغې نه بعد به انشاءالله د الله رب العالمین په فضل و توفیق سره د دې تفسیر او د دې وضاحت دا به ستاسو مخې ته بیان کړم او په آخره کې به بیا لفظي ترجمه کوم. الله رب العالمین فرمائی یا ایها الناس، اے خلکو، اعبدو ربکم، بندگی وکئی د خپل رب، اعبدو بندگی وکئی ربکم د خپل رب، الذی اغا الله اغا رب، خلقکم چې تاسوی پیدا کړی والذین او اغا کسانم پیدا کړیو من قبلکم چې ستاسو نه مخکیو لعلکم تتقون د دې دپاره چې تاسو بچ شئ د عذاب د الله نه، تتقون چې تاسو بچ شئ د الله رب العالمین د عذاب. الذي اغا الله اغا رب جعل لكم الارض فراشا چې ګرځولې د ستاسو دپاره ځمکه فرش، والسماء بناء او اسمان چته ګرځولې د ستاسو دپاره ځمکه فرش او اسمان یې ګرځولی دی چته، وانزل او رالیږي من السماء د برنه ماء اوبه، دا یو معنی چې رالیږي د برنه اوبه. دویمه معنی وانزل او راوری من السماء د وریځې نه ماء باران راوری د وریځې نه، فاخرج به فسروباسی په دې باندې من الثمرات میوې، رزقا لکم د پاره د خوراک ستاسو. په دې باندې الله رب العالمین په دې باران باندې او په دې اوبو باندې میوې راوخیږي شینکی. نو فلا تجعلوا لله،
پس تاسو مگر زوی د الله رب العالمین د پاره اندادن شریکان برخداران وانتم تعلمون او حال دا دی چې تاسو پوهیږئ. دا خو د دې آیتونو مبارکه او لفظي ترجمه وه. په سورة البقره کې اول الله رب العالمین د مؤمنانو شپږ صفات بیان کړل. د هغې نه بعد الله رب العالمین د کفارو تذکره وکړه او بیا په دویمه رکوع کې الله رب العالمین د منافقانو تذکره وکړه چې په هغې کې د هغوی 14 خویونه بد خصلتونه دا بیان کړه. د 2 عذابونو تذکره یې پکې وکړه او 2 مثالونه یې پکې راوړل. نو د 3 ډلو تذکره وشوه. یو مؤمنان چې الله رب العالمین په هغوی باندې انعام کړی، دویم کافر او دریم منافقان. اوس دې آیت مبارکه کې الله رب العالمین په یا ایها الناس سره خطاب کوي او یا ایها الناس عام و انسانانو ته خطاب دی. لکه په دې کې زاد المسیر علامه ابن جوزی رحمه الله 4 اقوال ذکر کړي دي. خو یا ایها الناس دا قرآن کریم کې بار بار راځي. 18 کرته 18 پیرې په قرآن کریم کې الله رب العالمین د یا ایها الناس سره خطاب کړی دی. په دې کې زاد المسیر 4 اقوال نقل کړي دي. یو قول پکې دا دی چې دا صرف یهودو ته خطاب دی، یا ایها الناس ای یهودیانو. دویم قول پکې دا دی چې دا منافقانو یهودیانو دواړو ته خطاب دی. او دریم قول وی دا د عربو عام مشرکانو ته خطاب دی په یا ایها الناس سره. 4م قول په دې کې د عبدالله ابن عباس رضی الله عنه نه نقل دی. هغه وی چې یا ایها الناس کې مکی والو ته خطاب دی او په یا ایها الذین آمنو کې مدینه والو ته خطاب دی. په دې کې بیا مفسرین وی صحیح خبره په دې کې دا ده چې دا ټولو انسانانو ته خطاب دی، که یهود دیو، که منافقان دیو، که نصارا دی، که عام مشرکان دی د عربو، او که د مکې والا خلق دی، ټولو ته خطاب دی، که موجود دی او که معدوم دی. لکه که په دغه ټیم کې موجود دی که وروستو به پیدا کیږي، ټولو ته خطاب دی. نن موږ ته هم دا خطاب دی یا ایها الناس. کم انسانان لا اوس پیدا نه دي، آینده کې به راځي، هغوی ته هم دا خطاب دی یا ایها الناس. نو تنزیلا للمعدوم منزلة الوجود، نو دا الله رب العالمین را لېږلی دی هغه معدومو د پارم چې هغه لا اوس موجود نه دي. نو دا ټول په دې کې داخل شو. نو په دې کې څه خطاب دی؟ یا ایها الناس ای خلکو اعبدوا ربکم، بندگی وکئ د خپل رب. نو دې ټولو ته د الله رب العالمین د بندګۍ خطاب دی. بندگی وکئ د خپل هر قسم بندګیانې او په دوکه کې مه راځئ. د الله رب العالمین حکم ته تیار شئ. او دا خطاب وی ځکه عام دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دعوت او د هغه بعثت دا ټولو بندگانو ته د قیامت پورې عام دی او شامل دی. د قیامت پورې چې څومره انسانان راځي نو د پیغمبر علیه السلام دعوت هغوی ته شامل دی. او وی دا دلیل هم دی د دې خبرې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه وروستو بل نبی نه راځي. نو چې بل نبی نه راځي دنیا ته، نو ځکه الله رب العالمین په قرآن کریم کې عام خطاب ذکر کوي. بیا په دې ځای کې یو خبره دا زده کوي چې یا ایها الناس کې دا خطاب خو په ظاهر کې انسانانو ته دی، خو په دې کې جنات او پیریان چې دي نو هغه هم پکې داخل دي. ځکه انسانان او پیریان دواړه الله رب العالمین خپلې بندګۍ له پیدا کړي. الله رب العالمین فرمایي وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. سورة الزاریات کې برایش الله و انسانان او پیریان نه دي مګر د خپلې بندګۍ دپاره مې پیدا کړي دي. نو په دې کې پیریان هم داخل دي. هغوی ته هم د الله رب العالمین د بندګۍ دعوت، ځکه چې نورو ځینو کې خطاب شوی دی پیریانو ته. نو
خطاب خو انسانانو ته کیږي او دا اصل دی او دا پیریان د دوی تابع دي. نو چې انسانانو ته خطاب وشي دا پیریانو تم شاملي. لکه څنګه چې په قرآن کریم کې خطاب زیات سړو ته کیږي نو ښځې هم د دې سړو تابع نو دا خطاب هغوی ته هم شامل دی. او بعضې آیتونو کې الله رب العالمین دواړو ته خطاب کوي نو دا پې دلیل دی. لکه سورة الرحمن کې برایش الله رب العالمین فرمایي سنفرغ لکم ایها الثقلان، زر دی چې موږ به فارغ شو تاسو ته ای دوو درنو ډلو مخلوقه چې هغې نه مراد انسانان او پیریان دي. علما وایي دلته ترې دواړه مراد دي، انسانان او پیریان دواړه. بیا په دې آیت مبارکه کې الله رب العالمین د خپل بندګۍ طرف ته دعوت ورکړی، د خپل عبادت او بندګۍ ته په دوو طریقو باندې. یو طریقه دا د بې اقامت البراهین، دلایل قایم کړي دي چې الله رب العالمین لایق د بندګۍ دی. او دویم نمبر ملاطفة جمیلة، خیسته او نرمې لهجې سره الله رب العالمین خپل نعمتونه ذکر کړي دي چې زه ستاسو رب یم نو زما بندګي وکئ. نو دوو طریقو سره الله رب العالمین دعوت ورکړی دی د خپل عبادت او د خپل بندګۍ. یو دا چې دلایل قایم کړي دي لکه رابش. دویمه دا ده چې الله رب العالمین نرمې لهجې سره خپل نعمتونه دا ذکر کړي دي ستاسو رب یم زما بندګي وکړه. اعبدو، عبدالله ابن عباس رضی الله عنه نه نقل دی وی کل عبادت فی القرآن فهو التوحید. د اعبدو معنی دا د هر یو عبادت چې په قرآن کې ذکر شي دی نه مراد توحید چې یوازې د الله بندگی وکړئ، یعنی وحدو ربکم، ټول بندگی خاص الله رب العالمین لره کول، افراد الله بالعبودیه، خاص کول د الله رب العالمین په بندګۍ باندې. د قتاده رحمه الله نه نقل لی وی صحیح عبادت کوونکی هغه انسان دی چې د هغه په عبادت کې درې شرطونه وي. یو دا دی چې عبادت به کوي د الله رب العالمین د بندګۍ نه به مخ نه اړوي، غفلت به پکې نه کوي. عبادت به کوي غافله به پکې نه وي او نه به مخ اړوي. دویم نمبر یوازې د الله رب العالمین عبادت او بندګي به کوي، یوازې د الله رب العالمین د عبادت او د بندګۍ عقیده به لري. نو د الله رب العالمین سره په عباداتو کې څوک نه شریک کوي. نو چې سجده لګیا نو یو الله ته به لګیا، د الله رب العالمین نه علاوه بل چاته سر نه ټیټی، بل چاته به سجده نه لګي، نو سجده به الله ته لګي. نظر او منښت به صرف د الله رب العالمین په نوم باندې کې، د بل چا په نومونو باندې به نظر او منښت نه کې. دریم نمبر یو څاروی ذبحه کې نو په هغې باندې به خاص د الله رب العالمین نوم اخلي، د بل چا په نوم باندې ګورې څاروی حلالیږي نه بلکې مرداریږي په هغې باندې. نو چې ته سم کې نو دا به د الله رب العالمین دپاره کې، د مخلوق دپاره بیا نه کې، د یو ولی دپاره بیا نه کې، د یو بابا دپاره بیا نه کې، د یو بوت دپاره بیا نه کې، د یو پارټۍ دپاره بیا نه کې، د یو امیر صاحب دپاره بیا نه کې، بلکې ستا چې سمي نو دا به خالص د الله رب العالمین دپاره کې. دریم دا ده چې د الله رب العالمین د پیغمبر په طریقه باندې وي، د الله رب العالمین د پیغمبر په طریقه باندې وي، د سنتو مطابق وي، خلاف سنت کارونه به نه کې. نو دا درې شرطونه دي دی او پکې خیال وساتي. دغه شانتې اوس مشرکین مکه او تراش هغوی به د الله رب العالمین عبادت او بندگی کوله، خو دې بندګۍ کې هغوی د بوتانو دپاره میسه ګرځولې وه. دا به انشاءالله راشي، قرآن کریم د دې ډېر ښایسته بیان کوي ځای په ځای باندې. نو دوی په څاروو کې میسه ګرځولې وه، په فصلونو کې هم د دوی عیسه وه، د الله رب العالمین سره شریکان جوړ کړي. تر دې پورې چې دوی به کله تلبیه ویله نو ویل به لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. نو دا دې ځای پورې خو به تلبیه صحیح ویله، خو بیا به پکې یو ټکی وی چې الا شریکا تملکه وما ملک، الا شریکا مگر الله تا چې پکې چاله اختیار ورکړی دی نو هغه پکې تا سره شریکان دي. نو دې ته ځکه مشرکین مکه ویل. بهرحال
علامه ابن تیمیه رحمه الله فرمایي وی هر نیک کار چې د الله رب العالمین عبادت دی، مونځ دی، زکات دی، روژه ده، حج دی، جهاد دی، امر بالمعروف او نهی عن المنکر دی، دعوت ورکول، صله رحمی پالل دی، صدقه ورکول دی، ښایسته اخلاق، ذکر دی، د قرآن کریم تلاوت دی، د درسونو ته تاسو ناسې ذکر اسکار کوئ، نوافل کوئ، دعاګانې د الله نه غواړئ، دا ټول عبادت دی. نو د اعبدو کې هغه وایي چې دې ټولو ته عبادت ویلی کېږي. احسان الی خلق الله، د الله رب العالمین د مخلوق سره احسان کول او عدم الیذا، چاله به تکلیف نه ورکې. نو ان الله كتب الاحسان علی کل شیء، الله رب العالمین لازم کړی دی احسان کول په د هر یو څیز سره. احسان معامله به کې، چاله به تکلیف نه ورکې. دغه رنګې د نیکانو خلکو سره مینه او محبت ساتل، د علماو سره او نیکانو خلکو سره، مجاهدینو سره، طلباو سره، دغه رنګې نور نیکان خلک دي د هغې سره مینه ساتل. زیارت الاخوان، د خپلو رونو او زیارت الاقارب رشته دارو د هغې ملاقاتونو لتلل، د هغې سره ملاقات کول. دغه رنګې عیادت المریض، د مریض او د بیمار تپوس لتلل، هغه له تبه او تسلي ورکول، دا عبادت دي که نه. اتباع الجنایز، جنازو لتلل، چا باندې سلام اچول، د سلام جواب، او دا چا درله دعوت درکو د روټۍ، دعوت یې قبلول. چا پرنجی وکړو نو الحمدلله ویل، یرحمک الله ویل، او یهدیکم الله و یصلح بالکم، دا الفاظ ادا کول چې چا فرنجی کړی هغه، او چې دا کم مخامخ دی هغه چا چې واورېدو، نو دا ټول عبادات دي. نو بیا ابن تیمیه رحمه الله وی فالعبادت اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والاعمال الظاهره والباطنه. وی عبادت ستوي، وی دا یو جامع نوم دی، ډیرو سیزونو لرا جمع کوونکی دی. هر هغه سیز چې الله رب العالمین خوښوي او الله پرې رضایي، هغه که خبرې دي او که ظاهري اعمال دي او که باطني دي. بهرحال د دې حاصل دا دی چې کل ما یرضی الله سبحانه وتعالی به، هر هغه سیز چې الله رب العالمین په هغې باندې راځي. والاجتناب عن کل ما یسخطه الله، او د هغه سیزونو نه ځان ساتل چې په هغې باندې الله رب العالمین غوسه کېږي او خفه کېږي، بس دې ته عبادت او بندګي وایي. نو عبادت ته وپېژانده او بندګي دې وپېژانده. دې پسې بیا دی ربکم، یا ایها الناس اعبدوا ربکم. نو رب کی تربیت طرف ته اشاره ده، یعنی د الله رب العالمین بندگی ځکه وکئ چې هغه ستاسو رب دی. رب نو دې کې دلیل او دعوت دواړه را جمع شو. نو اعبدو دعوه شو او ربکم پې دلیل شو. بندگی وکئ، ولې وکئ؟ ځکه چې دغه الله ستاسو رب دی. رب څه ته وایي؟ تربیت کوونکی دی. تربیت څه ته وایي؟ نو الله رب العالمین ستا دپاره چې څومره انتظامات کړي دي، واتاکم من کل ما سألتموه، چې څومره څیزونو ته الله وایي تاسو محتاج یې، نو الله رب العالمین هغه تاسو له درکړي دي. نو ته چې پیدا کولی او جوړولی، نو ته په مزه مزه جوړ کړې، بیا یې پیدا کړې، دنیا ته رالی. بیا چې ته وړوکی وې، ستا لاسو کې طاقت نه و، ستا خپو کې نه و، دماغو کې نه و، ته نه پوهېدې، ته په خبر او په هیڅ هم نه پوهېدې. نو د مور او پلار په زړه کې ستا محبت دومره واچاو چې شپې در سره شوګیرې کړې، که بیمار وې ستا خدمتونه په هغوی باندې وکړل تر ورو راغټ شو، سبق یې در باندې ووې، ستا د رزق انتظام. ګوره اوله کې تا خوراک نه شو کولی، غاښونه دې نه و، الله درله د پیو انتظام وکړو چې هغې کې ستا د اوبو ضرورت هم پوره کېږي او د خوراک یو چینی یې درله جاري کړي. دا تربیت دی که نه؟ او په مزه مزه باندې ته را مضبوطېدې، خوراکونه دې شروع کړل، تا ته د نور رڼا ضرورت و هغې درته درکړه، د سپوږمۍ د رڼا ضرورت و هغې درته درکړه، د شپې ضرورت و، د ورځې ضرورت و، دغه شانتې تا ته د کور ضرورت و، د خلکو د خاندان ضرورت، دا هر څه الله درکړي که نه؟ او دا دومره دي که دا ته شمارې نو نیشې شمارلی، لکه الله رب العالمین فرمایي وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. که تاسو د الله رب العالمین دا نعمتونه شمارئ نو شمارلی نشئ. دومره نعمتونه در باندې وکړو.
او بیا تا ته لوی نعمتونه دا دي چې تا ته کتاب را لیږلی، تا ته پیغمبر را لیږلی، سمه لارې درته وښوده، د شیطاني لارو نه بچ کړ. نو دا ستا رب دی که نه؟ نو چې ته اوس پوه شوې او 1415 کالو ته ورسېدې، نو د الله ته سجدې لګوه، مونځونه شروع کا، کلمه ووایه، قرآن ووایه، حدیث ووایه، د ژوند د تیرولو طریقې زده که، د الله بندګي شروع که، ځکه د الله درله رزق درکوي. د الله رب العالمین ستا ټول د ژوند چې څومره ضروریات دي دا ټول د الله درکوي، نعمتونه در باندې ډېر دي. نو ستا رب دی، نو د دې رب بندګي وکړه. پیدا کړي هغه دي، رزق ورله هغه ورکوي، نور او سپوږمۍ ورله هغه راخیجوي، ورځ او شپه پې هغه راولي، دا ځنګلې، دا میوې او دا باغونه، دا غرونه، دا سیندونه، دا چینې، دا هر څه ورته دغه الله روان کړي دي. او دی بیا هم عبادت د بل چا کوي، دی بیا هم سجده بل ته لګوي، او دی بیا هم د نورو په دربارونو کې پروت دی، او دی بیا هم بت ته سجده لګوي. نو دې باندې الله رب العالمین خفه کېږي او غوسه کېږي. دا تا د الله عبادت او بندګي ونه کړه، ځکه هغه په تا باندې منعم دی، انعامونه تا باندې احسانات ډېر کړي دي، نعمتونه در باندې ډېر دي. نو حق هم دا دی چې ته دغه الله بندګي وکړې او د دې الله صفات بیان کې. نو ربکم دې کې دې ته اشاره وه، بیا راوړي خلقکم، یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذي خلقکم. نو دا اولنی نعمت ذکر کو، ځکه چې انسان یې نوی پیدا کړی، نو که دا ټول نعمتونه ویم نو بیا موږ ته څه پیدا وه چې موږ نه وی، نو دا هر څه دی وی. دا خو اولنی بنیادی سیز وی الخلق اصل لجمیع النعم، د انسانانو پیدایش وی دا بنیادی سیز دی د ټولو نعمتونو دپاره، بنیاد دی، بنیاد. نو دا الله رب العالمین په طریقه د احسان باندې دلته ذکر کوي که نه. او دا ګوره سوره رحمان کې الله رب العالمین په بندګانو باندې د خپلو احساناتو تذکره کوي، هلته ډېر نعمتونه ذکر کړي. نو اول کې الله رب العالمین خپل یو صفت ذکر کړی چې الرحمن، الله رب العالمین مهربانه بادشاه دی، دا مهرباني د الله یو لوی نعمت. دویم لوی نعمت ذکر کړی دی علم القرآن، الله رب العالمین رحمان ذات دی، او دویم نعمت په تاسو باندې دا دی چې د قرآن یې درله درکړی، د قرآن علم. نو دریم نمبر کې څه وایي خلق الانسان، د انسان پیدایش، ځکه چې اصل لجمیع النعم دی که نه، د ټولو نعمتونو بنیاد دی، اصل دی. اوس که ته نوی پیدا انسانان نوی، او دا ټول خوراکونه م وي او کورونه م وي او ګاډي م وي او بنګلې م وي. لکه ګوره یو ځای کې ښایسته لاره ده، سړک دی، خو چې الله در نه خپې واغستې نو په دغه سړک څه او په دې ښایسته لاره څه ته خو پې تلی نه شي. دغه رنګې ښایسته منظر دی، شینکي ده، غرونه دي او ښکلی منظر دی، خو چې الله د چا نه سترګې والي او په سترګو ړوند شو او دی نه ویني، نو دغه ښایسته مناظر دي، نو دی خو د هغې نه لطف اندوز کېدی نه شي. ښایسته خوراکونه دي مزیدار، خو د ده د ژبې نه الله رب العالمین د ذایقې حس لرې کو، دی په تریخ او تریو او په خوږ او په ترسکون نه پوهېږي. نو دغه د الله نعمتونه دي، خدای ته خو محرومه شو. دغه رنګې ستا دا ټول بدن الله پیدا کړی د ټولو نعمتونو دپاره، نو چې دا بدن نه وی نو دا نعمتونه دی وی، نو بیا خو تا ته څه پیدا نه وه. او دویم په دې کې دا د خلقکم ټکی راوړو، نو دا څومره چې کفار دي نو مشرکین او کافران دی ټولو دا منله، یهود او نصارا یې مني چې موږ الله پیدا کړیو. نو په دې کې احسان دی په هغه نعمت چې کافر هم د دې اقرار کوي، کفار هم د دې اقرار کوي چې او موږ الله پیدا کړیو، نو دا داسې یو نعمت. نو خلقکم یې راوړو چې د هغه الله بندګي وکوي چې یو خو ستاسو رب دی، دویم ستاسو پیدایش کړی دی، او دریمه خبره دا کوي والذین من قبلکم، دفع د وهم کوي چې ستاسو خالق دی، نو ستاسو د پلار او نیکونو خالق هم دقه الله دی. ستاسو چې کوم اولیاء دي او کوم مشران دي، نیکان خلق تیر شوي مخکې، تاسو ورسره مینه او محبت ساتئ، نو هغوی ټولو به هم د الله رب العالمین عبادت کو، د الله رب العالمین بندګي بیا کوله، او هغوی له الله رب العالمین بدن ورکړی او صحت یې وله ورکړی، او الله رب العالمین هغوی هم پیدا کړي. لعلکم
تتقون. نو دلته راوړو لعلکم. علامه طبري رحمه الله وی لعل دلته په معنا د کی باندې دی، د دې دپاره چې تاسو تقوادار جوړ شئ. او د ابوالبقا رحمه الله نه نقل دی چې لعل په معنا د تعرض سره هم راځي، یعنی متعرضین للتقوی، د عبادت په وجه باندې ځان تقوا ته پیش کئ، د عبادت په وجه باندې ځان تقوا ته ورسوئ. لکه راوړل لعلکم تتقون. نو ګوره چې څومره نیک اعمال دي نو دا په انسان کې تقوا راولي. اوس ته نیک اعمال کې او پتا کې تقوا نه راولي نو دا ستا په دې اعمالو کې څه فرق راغلی دی. په دې خپلو اعمالو باندې نظر ثاني وک. تقوا چې ده نو د دې دوه معنی دي. یوې لغوي معنا ده، په معنا د بچاو باندې راځي. نو معنا به دا شي چې ځان بچ کوي د الله رب العالمین د عذاب نه، د الله رب العالمین د عذاب نه ځان بچ کی، او د هغه د عذاب نه بچاو راځي د هغه په بندګۍ باندې. نو دا علت شو د پاره د اعبدو، چې تاسو بندګي وکئ د الله رب العالمین. ولی چې تاسو د الله د عذاب نه بچ شئ. دویم نمبر تقوا شرعي ده، چې د الله رب العالمین د اوامرو تابعداري او د نواهیو نه ځان وساتلی شي. او په قرآن کریم کې چې تقوا ذکر کیږي نو غالبا دقه مرادي، یعنی د الله رب العالمین عبادت ځکه وکئ چې تاسو کې تقوا راشي. لکه دا کله چې الله رب العالمین د روژې بحث کوي، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. الله رب العالمین فرمایي په تاسو باندې روژه فرض کړی شوې ده، کما کتب علی الذین من قبلکم، کتب علیکم الصیام، په تاسو باندې روژه فرض کړی شوې څنګه چې په مخکینو خلکو باندې وه. د څه لپاره؟ دې لپاره چې تاسو د الله د عذابونو نه بچ شئ، که نه تقوا در کې راشي. نو بهرحال چې ته یو نیک عمل کې او په تا کې تقوا نه پیدا کوي نو بس بیا په دې خپل نیک عمل باندې او په دې عبادت باندې ته لږ نظر واچوه چې دې کې ستا نه څه نقصان خو نه دی. نو دا خو 21 نمبر آیت مبارک. ورپسې آیت مبارکه کې الله رب العالمین فرمای الذي، دا الله هغه ذات دی جعل لکم الارض فراشا، چې ګرځولې د ستاسو د پاره ځمکه فرش. دا اوس دلایل عقلیه شروع شو. دلایل عقلیه د الله رب العالمین د معرفت او د پیژنګلو دلایل دي. د عقل دلایل دي، دې له تعلیم ته او یا داسې ډېر دغه ته ضرورت نشته. خو چې په چا کې عقل نو په دې باندې پوهېږي. یو زمیندار دی ولی نه، یو عام کس دی ولی نه، یو شړ سړی دی ولی نه. خو چې عقلي دلایل کله مخې ته راشي نو دی په هغې باندې پوهېږي، الله به پې پیژني. د دې وجې نه قرآن کریم ته که داسې دا ضرورت نشته دی چې خامخا دې ورته هغه سړی کیني چې هغه پوهیږي، بلکې قرآن کریم ته عام خلک، زمیندار خلک، شړ پړ خلک دا هم قرآن کریم ته کېناستی شي او چې دا دلایل عقلیه واوري نو په دې باندې پوهیږي. او دې ته نعمتونه هم وایي. او قرآن کریم کې دا ډېر بیانیږي او د دې مختلف مقاصد دي. لکه دې څه مقاصد دي چې دلایل عقلیه راوړي. نو په دې کې وایي یو مقصد دا دی چې بیان توحید الربوبیه، بیان پکې کیږي چې رب ستا چې دی نو هغه خاص دقه یو الله دی، نو د توحید د ربوبیت عقیده هم پکې ساتي. دویم بیان معرفت الله، په دې کې بیان دی د معرفت د الله چې الله رب العالمین به پکې وپېژنې. دا چې کله د غرونو تذکره ته په دې غرونو باندې سوچ وکړه، او دا چې کله د سمندرونو تذکره نو په دې سیندونو باندې او سمندرونو باندې سوچ وکړه. دا چې کله د ځنګلو د ونو بوټو تذکره نو په دې باندې لږ سوچ وکړه. تا اسمانونو ته وګوره، ته ځمکې ته وګوره، تنور ته وګوره چې روزانه راخیږي او ماښام کې وغورځېږي. دا بل څوک کولی شي؟ دا سپوږمۍ او دا ستوري چې راخیږي دا څوک کولی شي؟ دا انسانان چې پیدا کړي دي، دا اوبه چې راورېږي د ورېځې نه
او په دې باندې دا بوټي اوبه کېږي او بیا قسمه قسم میوې پیدا کېږي. نو په دې باندې به ته الله وپېژنې که نه چې دا کارونه څوک کوي، کم ذات یې کوي، څومره طاقتور ذات دی، څومره یو حکیم ذات دی، څومره یو علیم ذات دی او څومره خبیر ذات. درېیمه دا د بیان النعم چې په انسان باندې د الله رب العالمین د نعمتونو بیان دا پې وشي، نو دا هم پکې مقصودي. او دې کې یو څلورمه فایده دای مقصد وی رد الشرک، رد د شرک پکې مقصدي. هغه پکې څنګه کېږي چې الله رب العالمین خو اسمان پیدا کړی، نو ستاسو دې بوتانو څه پیدا کړي؟ الله رب العالمین ځمکه پیدا کړې ده، نو ستاسو د معبودانو څه کړي دي؟ ورځ او شپه راولي، نو ستاسو معبودان دا کولی شي؟ انسان له چې بیماری راولي، نو دقه الله یې راولي، ستاسو د معبودان بیماری نشي راوستی. صحت چې ورکوي الله یې ورکوي، ستاسو د معبودان صحت نشي ورکولی. عزت چې ورکوي الله یې ورکوي، ستاسو معبودان عزت نشي ورکولی. ذلت چې الله چاله ورکوي، رسوایي، نو ستاسو معبودان هغه عزت نشي ورکولی. وتعز من تشاء وتذل من تشاء. الله رب العالمین چاله مال ورکوي، نو دا معبودان خو په هغه باندې غریبي نشي راوستی. الله رب العالمین په چا باندې غریبي راولي، خفګان راولي، خوشحالي راولي. الله رب العالمین چاله اولاد ورکوي، ستاسو معبودان یې بندولی نشي. الله رب العالمین چې چاله نه ورکوي، نو ستاسو دا معبودان یې ورکولی نشي. که نارینه اولاد دی او که دغه رنګې جینکۍ دي، په دې ټولو څیزونو باندې. او دا قرآن کریم کې الله رب العالمین فرمایي هذا خلق الله فاروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. هذا خلق الله، دا خدا الله پیدایش دی. ګوره که نه، یوازې د انسان ته سوچ وکړه، سترګو کې وله څنګه رڼا ایښودې ده، دې غوږونو ته سوچ وکړه، اورېدل کوي، ژبې ته سوچ وکړه، د غوښې یو ټوټه ده. نو هذا خلق الله، دا د الله پیدایش دی. فاروني ما ته وښایې ماذا خلق الذین من دونه، چې د الله نه علاوه دا څومره تاسو یې بندګي کوئ او ستاسو معبودان دي، نو دوی څه شی پیدا کړي؟ د ونې یو پاڼه پیدا کولی شي؟ دا ډېر ښایسته مثالونه قرآن کې را روان دي. که دغه شانتې الله موږ له ژوند راکړو، نو انشاءالله وابې اورئ. د دې سورة الحج په آخره کې الله رب العالمین فرمایي یا ایها الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. وی د الله نه علاوه چې دا څومره د خلکو معبودان دي، که دا ټول په شریکه را جمع شي، یو مچ هم نشي پیدا کولی. لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. او بیا وی مچ پیدا کول خو لا لرې خبره ده. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ. که مچ د دوی نه چېرته څه شی وتښتوي، هم ترې نشي واپس کولی. نو ضعف الطالب والمطلوب، نو دا مشرک او دا معبود دواړه چې دي دا ډېر کمزوري دي. هلته به دې تفصیلا وضاحت کوي انشاءالله. بهرحال رد د شرک هم پکې مقصدي. 5 نمبر اثبات المعاد، قیامت ثابتوي په دې باندې. دا به سورې نبا کې راشي چې الله رب العالمین اسمانونه پیدا کړي 7 شداده، ونې پیدا کړي، بوټي پیدا کړي، نو بیا پې د قیامت اثبات کوي چې څنګه یې دلته پیدا کړي، داسې به دوباره هم پیدا کړي. 6 نمبر حافظ ابن قیم رحمه الله لیکلي وی کله په دې کې مقصود جلب قلوب العباد الی الله، الله رب العالمین د بندگانو دا زړونه خپل ځان ته راکاږي. او په دې کې 9 نمبر مقصد دی چې خوف العباد، کله کله په دې دلایلو باندې الله رب العالمین خپل بندگان یری، د خپل زور او وروالي تذکره پکې کوي، د خپل قهر تذکره پکې کوي. نو د دې دپاره چې د بندګانو په زړونو کې لږه ير او خوف دا پیدا شي. 8 نمبر وی دې کې فایده دی چې اثبات عظمت الله و قدرته، چې په دې کې الله رب العالمین خپل قدرت او عظمت بیانوي. د څه دپاره؟ لیونیب و یتوکل علیه، چې بندگان الله رب العالمین ته انابت وکي، رجوع ورته وکي او په الله رب العالمین باندې توکل وکي. په دې کې بیا 9 نمبر مقصد په دې کې وی فایده دا ده چې انسان باندې د نعمتونو دا تذکره وشي، نو دا انسان به د الله رب العالمین شکر ادا کړي. انسان به د الله رب العالمین شکر ادا کړي. نو د شکر د ادا کولو خبره هم پکې ده. 10 مقصد په دې کې دا دی
وی بنده کې د حیا ماده پیدا شي او په دې باندې د احسان درجې ته دی ورسیږي، لکه حیا پکې راشي. بهرحال د دې وجې نه په قرآن کریم کې دلایل عقلیه د 1000 نه سیوا الله رب العالمین بیانوي، د 0 نه سیوا. نو ځای په ځای باندې به دا راځي او په هر ځای کې د دې جدا یو مقصدي حکمتي، کله کله به هغه څیز بار بار ذکر شي خو مقصد په هر یو ځای کې جدا جدای، او انشاءالله کوشش به کوو چې د هغې تذکره ورسره کیږي. مفسرین لیکي وایي دلایل عقلیه تقریبا 6 حصه د قرآن ده. بیا الله رب العالمین فرمای الذي جعل لكم الارض فراشا. جعل کله په معنا د سویره باندې راځي ځکه چې دا متعدد یا 2 مفعول او کله په معنا د سما نوم کې ښودلو سره راځي، لکه سوره زخرف 3 نمبر آیت مبارکه کې راغلی دی. الله رب العالمین فرمای انا جعلناه قرآنا عربیا، یقینا منګه نوم ورکړی دی ته قرآن. نو جعلناه په معنا د سمیناه باندې سمیناه، او کله په معنا د جعل کله په معنا د خلقه باندې مرازي، لکه سورة المائده 103 نمبر آیت مبارکه کې برایش ما جعل الله من بحیرة ولا سائبة ولا وصیلة ولا حام. ندی پیدا کړي الله رب العالمین سشی بحیره و سائبه او حام اوخو، د هغې تذکره به انشاءالله راشي چې دوی د ځان نه اوخان مقرر کړي و آزاد به یې پرېښي او دا به د الله رب العالمین سره شرک کاو، نو د هغې تذکره به وروستو راشي. نو دا الله رب العالمین نه دي پیدا کړي، دوی د ځان نه دا خبرې. سوره انعام اولنی آیت مبارکه کې الله رب العالمین فرمایي وجعل الظلمات والنور. نو دلته جعل په معنا د خلقه دی، پیدا کړي دي الله رب العالمین تیارې او رڼاګانې. او امام قرطبي رحمه الله فرمایي چې کله په معنا د اخذه سره راځي او کله زائد راځي، خو دا په معنا د اخذه باندې او زائد دا په قرآن کریم کې استعمال نه دي. جعل لکم الارض زمکه د الله رب العالمین، نو دا خوره زمکه ده، لکونه کاله مخکې الله پیدا کړې ده او دا خزانه د زمکې عجیبه عجیبه کمالات دي. انشاءالله دا به وخت په وخت راځي. د دې زمکه کې لاندې اوبه شته، څنګه ناشنا ښکلې اوبه ترې راخیږي. په دې زمکه کې لاندې د اوبو یو جال خور شوی دی. 2 نمبر په دې زمکه کې لاندې سره زر شته دی، سپین زر شته دی، قیمتي کاڼي شته دی، پټرول پکې دی، ګیس پکې دی، دا د خاورو تیل او ډیزل او دا شینه، دا څومره څیزونه چې دي دا کیمیکل وغیره دا د ځمکې نه حاصلیږي. ناشنا شی دی او چې انسانان مړه شي هغه هم پکې پټ شي. د پردې یو لوی څیز هم دی، موږ پرې د پاسه ګرځو آبادیانې پرې کوو. نو وایي جعل لکم الارض فراشا، فرش ویم دی ته چې ډېره نرم هم نه ده چې ته پکې ډوب شي، دلدل نه دی، بیا به هم ژوند ګران او ډېره سخت هم نه ده، هر ځای پکې غرونه او کاڼي هم نه دي. نو داسې ځمکه ده چې په دې کې د کولاو لارې ایستي دي، موټروی ده روانې پې، په لږ ساعت کې ته د یو ځای نه بل ځای ته ورسې. او په دې کې الله رب العالمین تعالی دا صلاحیت درکړی دی چې ته پکې بنګلې جوړې، کورونه پکې جوړې او تراشې او کټکۍ، په دې کې ته کرونده کې باغونه دي لګولي، پټي دي، فصلونه دي. نو فراشن معنا دغه ده چې الله رب العالمین دا تعالی داسې جوړه کړې ده. بیا والسماء بناء معنا سقفا، نو ګور اسمان هم الله رب العالمین ذکر کو، څومره ښایسته رنګ یې دی، ته پکې تنګېږې نه، ډېر نږدې هم دی په سر نه دی، ښه اوچت دی او رنګ یې مزیدار دی. نو لاندې درته بستره هم خوره کړه او د پاسه در باندې خیمه مو واله، نو تی بالکل تا ته دا ماحول برابر کو. نو ځمکه او اسمان خو ذکر شو، خیمه تیاره شوه، کور تیار شو. اوس په دې کې بیا ستوک نه ده، په دې کې خوراکونه دي. نو الله رب العالمین فرمایي وانزل من السماء ماء، د بره نه موږ باران د وریځو نه الله وی راورو.
نو ګوره اوبو باندې خو تذکیري رستو راشي چې د اوبو په وجه باندې په دنیا کې مخلوقات ژوندي دي چې وجعلنا من الماء كل شيء حي. الله وی هر یو څیز دا موږ په اوبو کې موږ ژوند ایښی دی. دا اوبه دي په دې بدن کې زموږ ټولې اوبه ګرځي، دا زړه په اوبو کې پروت دی، دا پړپوس او دا معده ټولې اوبه دي، رګونه ټول د اوبه دي که نه، دا وینه څه شی دی ټول د اوبو نه ډک دي. نو په اوبو کې د انسان ژوند دی. په دې ځای باندې زموږ نننی درس اختتام ته رسي. دعا وکئ. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. الله ستا د کتاب، ستا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د احادیث او ستا د دین پویه موږ له راک. الله د عمل توفیق پرې راکړه، نورو ته د رسولو توفیق موږ له راکړه او ستا د دین خادمان هم الله جوړ کړه. زړونه هم پرې الله صفا کړه، مشکلات او پریشانونه مو ساته او ګناهونه هم الله معاف کړه. زموږ چې څومره اورېدونکي دي الله ټول مشکلات یې حل کړه، پریشانۍ یې ختمې کړه، د بیمارونو یې وسات. الله زموږ مردگان وبخه او الله زنکدن قبر آخرت دې مرحلو کې هم کامیاب کړه، د ذلت او رسوایۍ نه هم پکې وسات. او الله د حوض کوثر اوبه هم ستا د حبیب د لاسونه نصیب کړه او په آخره کې هم الله دا کلمه په ژبه کړه چې لا اله الا الله محمد رسول الله.